جوړیږي. نو رسم او رواج جایز دي، خو کته پکې ډیره مبالغه وکړي او سړی په ملامت کې نو د رسم او رواج نم بیا بدعت جوړیږي. دا غمونه نه دي، غمونه 3 ورځې پورې غم شتا، دا جایز دی. اوس خلک ډیر پابندۍ سره کوي، پښتانه پکې ډیر ورننوتي، نو دا رسم دی، جایز دی. خو که چېرته کې څوک تاله غم له رانغې ته ورسره دوستي پرېږدی، څوک ستا غم له رانغې او ته ورسره کلیوالي پرېږدی، دا اوس ستا دا رسم ډېر مخکې بوتو، د حد نه پکې زیات مخکې لاړې، دا بدعت ګرځي، ګناه دی. یا ټیک ده شته غم له خلک راغې خو طریقه خو دا وه چې کله یو سړی راغی نو د غم والا خلک به ناستې دي، به ولاړ نه وي، ځکه ودرېږي خلک چاته؟ میلمنو ته. او په غم کې ضیافت او میلمستیا حرام او ناروا ده. ډېر کله ته مونږ ګورو غمونه واله په چا چې غم دی غم لار کې ولاړ دی، میلمانه وي را روان دي. هلکه میلمه تاله به بله مقولې نه راځي، دې ټایم کې ته میلمه یې، ستا دړه به خیال ته به ناست دی، په دې پینډه کې به په جګ کې اوبه نه تقسیمیږي، خوراکونو ته به خلک په زوره نه شي ایسارولی. دا ټول سیزونه بدعات دي، تر یو حد رسم دی، خو چې د حد نه ورپسې تیر شي دا بدعت ګرځي. دې نه به مسلمانان ځان ساتي، ځکه چې د دې ډېرې لویه ګناه جوړېږي. او د دې غټه وجه څه ده؟ دا م یاد ساتئ، ګوره ځینې رسم او رواجونه ډېر حد خلک ډېر پریشانه کړی دی. دا زنانه چې وي که نه، ډېرې قیمتي جوړې اغوستل، او په ګاونډ کې د تره د زامنو د لرو په ملګرو کې د چا واده دی، او دې دلته نه په خاوند راایښي دي چې ګوره په پلانکۍ میاشت کې واده دی او ماله به 15,000 والا جوړالی. دا اوس رسم دی، رواج دی. او که چېرې نه اخلي خاوند ملامته کېږي، دې د وجه هغه غریب د بچي پرېږدي، قرض پیسې راوالي او دوبۍ ته لړ شي، هغې هلته ګټي، دی دلته خوري. ام په ځان نه دی پویه ځوان دی، دا ښځه هم په ځان نه ده پویه ځوانه ده چې هغه په ګټه ستړي شي، دا په لګولو ستړي شي، او بیا ورسره قیمتي جامې بدې ښکاري. خلک وایي دی پلانکۍ ته وګوره، ویښتو له وسمه ورکړي او اچولې کرنکل واله جامې دي، بده ښکاري که نه. نو هغه هم وایي بس به کو یاره نوره مزدوري نه کېږي، دا هم وایي یاره بس به کو دا مشرانو سره دا روستې پستې خوند کوي. نو کور ته راشي بوډا و بوډۍ کېني، بچي ټول بې تربیته، د خوښې خوشحالي ونه لیده، ښځې د خاوند خوشحالي ونه لیده، رسم و رواج تمامه زندگی دله تباه و برباد کړه. دی خو پوه نه دی، د بچی سیګریټو والا شو، د بچی چرسو والا شو، د بچی آیسو والا شو، د بچی الله ونه پیژن، د بچی رسول الله ونه پیژن، د بچی اجرا او جماعت نه پیژني، لور خور مشر کشر نه پیژني. دا ولې د بار صرف ګټلې ده، دی دلته صرف سټلې ده. دته دا پته نه وه چې دا خو ارضي ژوند دی، لغون د ژوند دی، سبا مرګ راځي. الله او رسول الله او آخرت دپاره سکول دي، په دې پوزیشن کې دی نه. نو دې رسم و رواج ګوره خلک تباه کړو. هغه خلک ډېر پر امن دي زمونږ د اهل حدیث، الحمدلله. زه چې اهل حدیث څومره عوام راشي، زه دې ته وایم ستاسو نه موږ ډېر ښکلی دین زده کوو. موږ خپله ډېر زیات دا رسمونه رواجونه خپلو رشته دارو کې او دوستانو کې نه کوو. دا د عدل بدل جوړه ده، دې مونږ له روټۍ کړی و، اوس به ولې مونږ هم کوو. دې مونږ کره کور ته دننه راځي نو مونږ به هم دې کره ځو. دې کیسو نه مونږ سخت ځان ساتو. والله چې مونږ کره 120% امن دی. زمونږ پیسې د کور چې ته په رسم و رواج نه دي لګېدلې. مونږ چې د صدقې نیت وکړو، د ملګري طلبایي بس دیو باندې څه خوراک وکړو، دا زړه هم خوشحاله شي، زنانه هم خوشحاله شي، مونږ هم خوشحاله شو.